زه ذیشان محمد خان تحصیل چیرمین غزنی خیل ما سره ناست زموږ ملګري شوکت الله خان تحصیل میر لکی مروت عزیز الله خان صاحب تحصیل میر سراین اورنګ مونږ د خپل یو پیغام د خپل عوامو ته او ورسره صوبایي حکومت ته رسول غواړو اتوار په ورځ باندې د مونږ د صوبه سرحد چیرمنانو یو غونډه شوې وه او ای کې مونږ مطالبه کړې وه چې کم 2019 امندمنټ ایکټ کې چې کم اختیارات وو د مونږ چې مونږ ته میلاو شي چونکې د په سلسله کې یو بل صوبایي اسمبلی کې پیش شوی چې دی پکې امندمنټ کولو نو امندمنټ داسې و چې کم بنیادي ډانچه وه د بلدیاتي نظام مکمله تس نس کړه نو مونږ خو په دې سلسلې کې میټینګ راغوښتی و چې مونږ به عدالتي لاره هم اختیاروو مینت پم کوو او خاص طور باندې سابقه وزیر اعظم عمران خان صاحب نه چې کوم د بلدیاتي نظام مضبوطوالي وعده کړې وه قوم سره نو د ای برعکس کار شروع دی خو پرون چې کوم بجټ پیش شو دې کې خو نور هم زیاتی وشو چې کوم بجټ کې پیسې مخته شوې داسې ده چې هغه ورته وایي چې 8 مې نمک کې برابر نو د مونږ 1 کرب 15 ارب روپے په کار دا وی چې مونږ ته ملاو شوی وی تقریبا 37-38 ارب روپے دي او عام ډایرکټ صوبه بلدیاتي نظام ته نه دي ضلعي انتظامیه ته دي نو مونږ دا تپوس کول غواړو مونږ دا هغه کول غواړو چې دا خیر مونږ سره څه لګیا دي نو مونږ دا خواست دا منت ځکه کوو صوبایي حکومت نه او سابقه وزیر اعظم صاحب نه چې د ترقی د پاره بلدیاتي نظام مضبوطون ډیر زیات ضروری دي او اوس چې کوم مونږ ته منډیټ ملاو دی دا مونږ ته ډایرکټ منډیټ ملاو دی د عوامو نه او دا منډیټ داسې کارو سره شروع دی چې مونږ به سبا د عوامو ته څه جواب ورکوو نو دا مونږ یو داسې ورته ووایي چې مونږ درخواست هم دی او کدی په دې درخواست باندې هغه نه وکړو غور نه وکړو نو مونږ به عدالتي لاره هم اختیاروو مونږ به احتجاجونه هم کوو ځکه چې قوم مونږ نه تمه ده او یو دا نظام چې کوم الیکشن شوی و 19 دسمبر باندې یې کې شپږ میاشتې تېرې شوې هېڅ ډیلیوري نشته نو خلکو کې ډېر زیات اضطراب دی خلک ډېر زیات خفګان محسوسوي نو امید لرم چې نور